نه لري وروره کورونو ته د لاړ شي دا څه حال دی نه یعنې ګوره پخلنځی سقوط کوي قسم کوم چې سقوط کوي ترکان واشنو ترکان دې ووځي اوه شکر دی ته دلته څه کوې باینده را بیا وایي چې زه پولیس هم راغواړم ته اسراف عذابوې زه دې نه پرېږدم ډېر څه به وښیم چې په عذابول څنګه وي ته چې هر څه وایې ووایه زه یوازې له تا نه ډېر ښه وینم چې موږ ته څوک ډېر زیان رسولی شي د مرستې لپاره د اتلان هلته ښکته شي او ایتلافي عسکر دی په پوسته کې ښکته شي راغلم روجانه کوم ځای دی دی ارامه اوسه وروره زه یې وزغم خورم وزغمه لږ نور یې هم وزغمه شرفانو رزیلانو زمونږ عسکري اوازې لیدلي دي سمدلاسه یې پرې برید کړی بې شرفانو ارامه اوسه وروره ارامه اوسه وزغمه زمره لږ نور یې هم وزغمه ارامه اوسه الیاسا حالت یې څنګه دی لومړی بریدمنې د عسکرو له ډل نه یو ټپي شوی خو ټپي جدي نه دی معمولي ژوبل شوی سمدلاسه یې درملنه کوم ډېر شکر دی ډېر پام کوه الیاسا وزغمه وروره پیسکري وزغمه دا ځای کلک ونیسه وروره کلک ونیسه سالچوکان ختم شول جګړن صاحب پوه شوه اتلانو په ډېر احتیاط سره میدان ته وځو امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب پام کوئ دویم بریدمن تونجرکای هم جګړن صاحب ته ښه یې دوی بریدمنه ژوندی اوسې جګړن صاحب کمین یې نیولی په لامل یې پوه نه شو سمه ده وروره ته د عسکر ټول که بیرته خپل ځای ته وګرځه امرم پر ځای کېږي باتوره امر وکړئ جګړن صاحب ټول راټول شئ یو موټر هم وغواړه امرم پر ځای کېږي هلئ زمریانو ټول راټول شئ ښه یې زمریه زه ښه یم جګړن صاحب معمولي ټپ دی موږ ترک عسکر نه غواړو له دې ځای نه لاړ شئ له دې ځای نه دې لاړ شي ورک دي شي زر کوئ ورک شئ موږ داسې نه غواړو مالګرو موږ نه غواړو چې دلته کومه پیښه رامنځته شي ګوره دا د ترکانو یوه پوسته ده د کلونو راهیسې دلته ده او له دې وروسته به هم دا پوسته هم دلته وبوسو د همدې لپاره له دې ځای نه خپلو کورونو ته لاړ شئ قماندانه موږ هېڅ ځای ته هم نه ځو موږ دلته ترک عسکر نه غواړو ټول لاړ شئ ورک شئ موږ داسې نه غواړو ورک شئ موږ ته لاړ شئ موږ نه ځو په ښکاره ده ملکیان ښکاري که نه خو ډېر یې ترا کوي خلک خوان بویلان صاحب جګړن په اصل کې زه پوهېږم چې له دوی سره څه وکړم خو وایي چې خدایه صبر ګورئ په دې شکل سره هېڅ ځای ته هم نشئ رسېدلی موږ د ولسي تړون له مخې دلته یو ملګرو د سیمې د کلي یعنې ستاسې د امنیت لپاره دلته یو په کلي کې هم نارامي جوړېږي د همدې لپاره له دې ځای نه لاړ شئ خپلو کورونو ته لاړ شئ
جګړن صاحب دوی ټوکې نه کوي. حیدره ستونزه لویه ده بوزوک ملګري. جګړه په پوسټه کې څو عسکر دي؟ 100 کس عسکر دي جګړن. سامان دلته تر ټولو نږدې بله پوسټه چیرته ده؟ دلته او په دې ځای کې ده جګړن. جګړن صاحب دوی ته قناعت نشو ورکولی؟ نه قبرې صاحب ته وګوره داسې نه ښکاري چې په خبره باندې پوه شي. آن جماعت هم ونړاوه د سلجوقیانو له وخت نه پاتې جومات یې په کلنګ او مارتول سره بنړاوه. یوازې همدا مو ترې وژغوره. د دې کار تر شا د بل چا لاس دی. له بل چا نه مو مطلب څه دی؟ هغه لیونی چې ځان د لارنس په نوم موږ ته پېژني. ګورئ پرون یو تاریخي جومات ونړاوه، نن د پوستې مخې ته راټول شوي. هغې پوستې ته دننه کېږي او زما دوه ډلې هلته دي. زه ستاسې په خبره باندې پوه شوم ډګروال، خو موږ په ملکیانو باندې ډزې نه شو کولی. د دې کار پایله به ښه نه وي. هغوی زموږ په عسکرو برید کوي. موږ باید له هغې پوستې نه دفاع وکړو. هلته زما د دوو ډلو عسکرو ژوند لږ وخت سره مخ دی. موږ ډزې نه شو کولی ډګرواله، دا امکان نه لري. هسې نن په هغې سیمه کې حالت وخیم دی. که چېرته ډزې مو وکړې نو پایله به یې هېڅ ښه نه وي. په اړیکه کې اوسېږو ډګرواله. بله خدای دې ووهي. سمه ده زما عسکر به څنګه شي؟ دلته کښېنم د هغوی د مرګ په تمه شم. خدای دې ووهي. امر وکړئ ډګروال صاحب. جګړه په څه حالت کې؟ شیبه په شیبه ګڼه ګوڼه ډېرېږي ډګروال صاحب، او دوی ډېر جدي ښکاري. پلان یې نیولی دی ډګروال صاحب، برید کوي. که چېرته برید یې هم وکړه تاسې ډزې کولی نه شئ. ګورئ ډګروال صاحب، ډګروال صاحب زه باید تلیفون وکړم. منډه کوئ منډه کوئ منډه کوئ.
هغه مو وویشت قوماندان باید زر له دې ځای نه لاړ شئ ورک شئ هغه مو ووژو رزیلانو ته زموږ بیرغ ته راسوړاندې که چې تا هم همدلته مردار کړو رزیله تاسې څوک یئ تاسې څوک یئ عسکره موږ تورک عسکر یو که ته مو نه پېژنې نو موږ نه پوهېږو چې څنګه ځانونه در وپېژنو له دې ځایه ورک شئ ملګریه هغه ته زموږ بیرغ ته یې چې لاس وړاندې که ولم یې دا کار مې وکړه بیا یې هم کوم ملګریه رزیلانو امیرال هم دلته حیدر ونیسئ امیرال علي هوایي ډزې ازادي دي خوشی بکی خوشی بکی لدې ځای نه لاړ شئ مونږ ستاسې امنیت لپاره دلته یو چا چې تاسو ته پیسې درکړي او مونږ پسې رالېږلي په هغو باور مه کوئ مونږ ترک عسکر دلته نه غواړو ځئ ورک شئ ترک عسکرو تاسو ته له خیر رسولو پرته نور څه نه دي کړي ستاسو ماشومان مو وروزل تاسې ته مو روغتیایي خدمتونه وړاندې کړل څاګانې مو وویستې خو تاسې په هغه چا باور کوئ چې تاسې ته یې وسلې درکړي او مونږ پسې رالېږلي یئ له دې ځای نه لاړ شئ موږ په تاسې باور نه کوو تاسو ظالمان یئ ورک شئ له دې ځایه وګورئ تاسې قاتلان یئ زموږ کس مو په بې رحمۍ ووژه خوله دې بنده که رزیله که یو بل کس هم هغه بیرغ ته لاس وړاندې که نو قسم کوم چې هغه هم ولم یې د هغه بیرغ لپاره موږ شهیدان ورکړي رزیلانو ما خوشې کوئ خوشې مې کوئ دوی غلي مه پرېږده تحریک یې که تحریک یې که د هغوی خبره ته غوږ ونیسئ هله دننه لاړ شئ بیرته تاسو هغه ووژه ولې مو ووژه ها ولې تاسو هغه ووژه رزیلانو ولې مو هغه ووژه جګړن صاحب دوی په خبرو سره او یا هم په هوایي ډزو سره له دې کار نه لاس نه اخلي د ویشتلو اجازه نه ده باتوره موږ باید یوه بله چاره پیدا کړو سمه ده جګړن صاحب څه وکړو دوی له دې ځایه د تلو نیت نه لري دا دیم دومره ومېرلینه واه 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 هغه یوازې په ملکیانو باندې ډز هم نشي کولی ستا دا لیونتوب مې ډېر خوښېږي بهیره څنګه چې ښاغلي لافرنس کړي وو پیسې ورکه او ترکانو پسې ولېږه ساده خو ډېره یوه کامیابه تګلاره ده زیده ته مو وکړل عسکرو متینو ویشته هاشمه په دې معنی چې ډزې کړي هغه د بیرغ ښکته کولو ته لاړه ویې ویشته سمه ده تاسې څه کول همداسې هلته ولاړ وئ عسکر موږ دننه نه پرېږدي وایي چې موږ له دې ځای نه ځو هغوی به ځي زیده په خپله خوښه به ځي پام کوه چې شاته ونه ګرځئ پام کوئ ګڼه ګوڼه هم ډېره کوي سمه ده مشر سمه ده دا چې د دې ځای اصلي څښتن څوک دی ترکان به په دې پوه شي
هغه نور کسان راغلل په دروازه کې پته ماتي پرېږدئ چې راشي تاسو به خبر شوي اوسئ نور نو ترکانه دې ځای نه شړو ډېر ښه کوې شمه ترک عسکر زموږ د سوداګرۍ مخه هم نیسي پټرول فاصلې هر څه کنټرول لاندې راوستي له دې وروسته به هېڅوک زموږ مخه ونه شي نیولی صبر وکړئ لږ پاتې داسې نه کېږي دا بې شرفان چې هر چا لمسولي ډېرې لمسولي بوزوک ملګري جګړان صاحب دا ټول رزلان له یو قوم نه دي له یو قوم نه هو جګړان صاحب دوی ټول د هاشم کسان حسنم په سیمه کې د پټرول او د وسلو د قاچاق مشر هاشم دی هغه هېڅ نه غواړي چې موږ دلته ووسو جګړن صاحب لاس کاله کې چې دا پوسټه هم دلته ده د دې فکر ته اوس دا خبره راغله په اصل کې دا ټول یو مرکز نه رهبري کېږي حیدره دوی ته چې مشران یې اجازه ورنکړي داسې زموږ په وړاندې د ودرېدلو جرأت نشي کولی د هغه رزیل لاورنس کار به وي بیخي همداسې ده دا د هغه رزیل کار دی دویم بریدمنې د اعلی جاله پوستې نه کوم نوی خبر شته نه ډګروال صاحب فلم برداري یې په سکرین کې ښکاره کړه امر پرځای کېږي رانږدې که څومره چې کېږي رانږدې که سمه ده ډګروال صاحب ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده دویم بریدمنه باش حکیم امر پرځای کېږي جګړن صاحب ډګروال صاحب جګړن کاندئ جګړانه څه مو وکړل ډګروال صاحب یو کس غوښتل چې زموږ بیرغ ښکته کړي موږ هم هغه وویشل موږ دې کار ته مجبور شو ډګروال صاحب ښه کار مو کړی زویه داسې رزیلان باید زموږ بیرغ ته لاس وړاندې نه کړي دومره نو اسانه نه ده همدارنګه ډګروال صاحب د باندې ګڼه ګوڼه او شورماشور ډېرېږي په مخنیوي کې یې له ستونزو سره مخ کېږو پوهېږم د هغوی د جلا کولو لپاره یوه لاره شته خو موږ ته همداسې امر شوی موږ په هېڅ ډول راضي نه شو کولی ډګروال صاحب زه فکر نه کوم چې د هغوی په وژلو سره ستونزه حل شي دوی د یو کس په امر سره دلته راغلي دي که موږ وشو کولی چې هغه ته ځان ورسوو ته څوک یادوې جګړنه ډګروال صاحب د باندې کسان د هاشم په نوم د یو قوم د مشر کسان دي هاشم دا هماغه ډله ده چې پرون یې تاریخي جومات ونړاوه هو همداسې ده ډګروال صاحب ستا وړاندیز څه دی جګړنه
سیمه کې د ټولو ناخوالو په وړاندې یوازې همدې ترکانو مبارزه کړې. د حق په لاره کې له ټولو ډېره قرباني ورکړې. له ټولو نه له ډېرو ستونزو سره مخ شوي. هیڅ کله یې هم دښمن ته د ګټې اخیستنې فرصت نه دی ورکړی. ځپلي دي. د ناوړو پلانونو مخه یې ورته نیولې ده او په ضد یې ودرېدلي دي. جګړن صاحب زه مو راغوښتی وم. جګړن صاحب اوس څه فکر کوئ؟ د لوی عمر سیف الدین په اړه لومړی بریدمنه. د عمر سیف الدین په اړه چاته دې چې غوږ ونیوه د هماغه کېږي چېرته دا د باندې خرڅ شوي کسان د خپلو قصابانو خبرې اوري. خو زه د عمر سیف الدین خبرې اورم. چمتو یې؟ زه تل چمتو یم جګړن صاحب. ډېر ښه. زموږ قوماندان جګړن بوزو او زموږ لومړی بریدمن اولګر لږ وروسته له دې ځای نه وځي. که د هغوی یو تاریخ ته زیان ورسېده که چا هغوی ته لاس وړاندې کړ لوی خدای دې شاهد وي چې د غنمو ریبلو په څېر یې ریبم. ما غاړه خلاصه کړه، هر څه چې کوئ ویې کړئ. عسکرو دلته زنځیرې ودرېږئ. هله زر کوئ، لاره خوشي کوئ. الهام دمیره هله زر کوئ. هله عسکرو هله زر کوئ. لاره خوشي کوئ. دوا ورکئ. لاره خوشي کوئ. هله جګړن صاحب
چې دوی د هغوی قمندانان دي. دننه راشي حالا د غوړه تیر شي باندې کا. البته هغوی د حل یوه لاره لټوي. آفرین دې په هغوی وي. تکړه دي. ډېر زیات مې وستایل. زه بریالی شوم چې هغوی نارامه کړم او ډېر لږ پاتې چې خپلې موخې ته ورسېږم. هغه والي ته زنګ ووهه چې شور ماشور لږ ډېر کړي. اوس حالت لږ ارامه ښکاري. حالا تیر شوی؟ بله. ما ودرېږه، دوام ورکړه. ته وایې چې دوام ورکړم. زما خبرې کول یې هم رحمت خیر ګوره دوی غلي مه پرېږده تحریک یې کړه هله تحریک یې کړه هله مډارېږئ دوی په موږ هېڅ هم نشي کولی. دا زموږ سیمه ده، دا خاوره زموږ ده. دوی باید له دې ځای نه لاړ شي. عسکر باید ورک شي، لاړ شي. دا چې هغوی به له څه شي سره مخامخ شي په دې هم نه پوهېږم. ملګرو موږ کانبوز وکړو. هغه ته ویلی شي چې وبله خو نشي ویلی چې ودرېږه. دا خبر دې هم سمه ده جګړن صاحب. سمه ده جګړن صاحب. موږ هغوی پسې له دې ځای یوه مرسته کوونکې ډله ولېږو. باتوره دا ځای نشو پرېښودلی. خدای دې له هغوی سره مرسته وکړي. له موږ سره هم جګړن صاحب، له موږ سره هم. ګرانه کاش چې استراحت دې کړی وای. ته خدای لپاره له ما سره کار بل لره ګرانې. په روغتون کې مې ډېر استراحت کړی. د خپل کور په څیر ځای نشته. زما ټلیفون چیرته دی؟ درکوم یې. فکر کوم چې په بکسه کې دی. واخله ګرانه. ګرانه زه ځم چې دا شیان پاس ویسم. سمه ده. بله کوپوزه امر وکړئ جنرال صاحب. حالت څنګه دی؟ اتلانو څه وکړل؟ اوس د الاجا په سیمه کې دی جنرال صاحب. د سیمې یوه ډله خلکو پوسته کله بنده کړې ده او شاله دی چې عسکر دې له هغه ځای نه ووځي جنرال صاحب. فکر کوم چې حالت ډېر ګواښونکی دی. دا د دې نوي لاورنس کار دی که نه؟ زه هم داسې اټکل کوم جنرال صاحب. فکر کوم چې د سیمې تر ټولو لوی قوم سره یې معامله کړې او د هغوی کسان یې موږ پسې رالېږلي. د پوستې حالت څنګه دی؟ زه له بهرنیو چارو او دفاع وزارت سره وغږېدم خو په سیمه کې د شته حساسیت له مخې د ډزو کولو امر نه راکوي. خلک ډېر پارېدلي دي او زموږ د عسکرو ژوند لږ وخت سره مخ دی. خدای دې ووایي. جګړن بزرګ پرته له جنګ نه د یوې بلې حل لارې وړاندیز وکړه جنرال صاحب. د هغوی د خبر په تمه یم. بله لاره هغه څنګه لار ده؟ علي سالچوکا مرسته وکړه. یا
د قومخه وبله طالبان کې سره زای راځي لاړو زای سنجر مرسته وکړئ سنګر جوړ کړئ انشاءالله چې بوزوک ملګری به وی پالي ته ورسېږي کنه دا حالت به نورم بدتر شي ان شاء الله جګړن صاحب سایفه ته هم دلته چیرته مکتب تماشه امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب که چیرته ماته مړتیا پیدا شو غږ وکړئ بسنه کوي زه ځان در رسوم زړه مې ډېر ډاډه شو په رښتیا رښتیا وایې ها خلک وایي چې زما خبرې څوک هم داسې ډاډه کوي جګړن صاحب سمه ده ته ځان په مصیبت کې اخته نه کړې همدا بسنه کوي امرم پر ځای کېږي چېرته هغه په موټر کې پرېږدم امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب دا هم ته وخت سمه ده جګړن صاحب راځئ چې هله نښته شه پام کوئ خبره ده ترک عسکر راغلی ښاغلیه له تاسو سره خبرې کول غواړي وای دور ګردو راغلی غواړي چې له ما سره خبرې وکړي اردو نه ده یو دوه سیمن سبان دي صاحبان سبانې هم اردو څه توپیر کوي اوس پوه شول چې باید له چا سره خبرې وکړي حاله را دې شي په سترګو دلته عسکر راغلي هو ته د خپل کاکا په قدرت پوه نه شوې خو ځینې کسان پوهېږي پام کوه چې په فکر کې دې مونږ ګرځوي د یوې ترک عسکري وسلې ته هیڅ کلم لاس نشي وړاندې کولی پوه شوې کمقله زه ډېر وخت نه لرم زما په خبره پوه شوئ په تاسې کې چې د هر یو رتبه جیګه وي هغه د زما مخې ته ودرېږي حاله
جګړان خان بزوکي د ترک ځانګړو ځواکونو د هغه دروازې په خولې کې څومره کسان وو راتلونکې برخه کله چې هغه مړ کېده دا کسان چېرته وو سمه ده د بهرنیو چارو وزارت له ما پوښتنه کوي په یو سخت حالت کې د پوستې حالت څنګه دی د هاشم پر ځای چې د هغه وراره د هغه ژمنه کړې ده چې کسان د پوستې له شاوخوا نه لرې کوي هغوی یوازې زما مخې ته یو جګړن رابرېږي کنه نو زه خو یوې اردو ته په تمه یوه پوښتنه مې کوله څه خبره ده هغه الیاس اړیکه مې ورسره نه ټینګېږي هغه په عملیاتو کې دی شاته شاته ولما شاته لاړ شئ ولما د سهار رئیسي سرزوري کوي قسم کوو چې بیا مو ولم زما د زوی کلیزه د سلواتروري په کور کې هسې نمسه نه و پاتې د چمتووالي لپاره مې ځینې شیان واخیستل ښه دې وکړل وایم چې په کور کې پوخ کم څنګه